افسر غوندې واسطې شي ځون نه بلټا کړې نه جوړوي په دغه بازار شو په دغه کلی شه د زنې اډې دي د هغه نه عوامو ته تکلیف په دغه بازار شه د شراب اډې دي د هغه نه عوامو ته تکلیف ده په دغه بازار شه د نشایون اډې دي د هغه نه عوامو ته تکلیف ده په دغه بازار شه نشه خرڅېږي او جوړېږي یا د هغه نه عوامو ته تکلیف ده تر اوسه لیش کې د وردی پاور خو په هغه ځای شای استعمال کا چې کیم تو ته د سپینې پړکې ولیدل شي باز به ته وی چې دا خو در په دغه باندې ورته دغه ټکي چې زه کوم دا ډېر د زړه د درد او د غوسې نه کوم زه داسې په احترام سره دغه انسان ته نشو ژغېدی چې دی د مو په اسلامي شعار باندې دی پابندي لګوي په اسلامي ملک شي په اسلامي معاشره شي دا بانه خو ډېر په دین او په اسلام باندې مشاهیر ده بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم قدرمنې تاسو ته پته ای چې د میژ په باندې شي یو ډي آی جی صاحب دا عزت ماب ډي آی جی صاحب دا د هغه د احکامات مطابق په جماعتي شي چې کومې مسالې دي یا په جماعتي شي ترویح شي چې کومې دعوې دي یا په لاوډ سپیکر چې کومه استعمال ده هغه باندې د پابندي لګولې دو وجه پته نه لګی شي چې په کومه وجه لګېدلې دو به هر حال پرین دا یو جماعت شي یوه واقعه شوې دو په دا نه مخکې په سوکړی شي یوه واقعه شوې وه بهرحال چې پرین کوم جماعت شي واقعه شوې دو مفتي امین الله صاحب مو سره موجود ده او دغه د فرنیچر مارکیټ چې کوم جماعت ته هغه ده زه موجود یم روغله چې کم از کم د مسلې بیخته میش ځون ورسوي چې مسله شعري چیرې نشله او دا شی اوشل ویلې او وجه یې څه جوړه شله مفتي صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ښه مفتي صاحب اس مو ته مختصر الفاظ شه دا ووایه چې لکه دغه اول څرنګه شروع شته ده او میر پرینجی در جماعت سے ختم ہو جامع مسجد اکبر علی خان فرنیچر مارکیٹ سے به تقریبا 5 منټه باندې نه بجې تا تراویح ختم شلې به مو داسې مختصر غوندې بیان شروع کړو 20 منټه کم لاس بجې وې چې یو پولیس ول کا سروغی مو پیژندنه چې دا یو سیک وي به څه کسونه ته وویل چې مولوی صاحب ته ویا چې لفظ دوان کی او خلک دغه واقعیا نه مخ خبر وي سو غړي چې واقعیا شو هغه نه خبر وي به خلک ډېر په غوسه وي دغه په جماعت شې دا ته وویل چې مې لسپیکر نه باندای او مو یو ته وویل چې نه لسپیکر نه باندای چې بیان پوتې دا و دا وکای باز به باندای او به سره شور مور جوړ شو به حافظ صاحب ته چا میسج کړو عبدالغفار حافظ صاحب ته یې مساج چې کی مشر دا امیر محترم بیا هغه روغلل او آس پاس لکه نه عالمون روغلل اداله سیټي ته نه څنګه جمع شل بیډه را ګوله جوړه شله وروسته د یو مجیب الرحمن صاحب کاس نمېږي آروغی چې دې مذاکراتو سره وکړل به یې ورته وویل چې بس د مسله مې حل کړل دا کاس مې سسپینډ کړ داسې طریقې سره بیا تقریبا 11:30 بجې ته دا واقعیا ختم شوه منه اسه دی وجه یې څه بیان کوي چې منه په کومه وجه یې ما استعمال کوي څه خبره دي داسې وجه یې نه دو بیان کړي بس صرف خالی دا ویلي چې ډي آی جي طرف نه آرډر ده نیست نوټیفیکیشن کړه دا نی نشته څه خاطر لرله ده آسه په دغه عید ورځ چې دی چې د ډزینه مزینه ډېر شي به میشته جماعته ته دی چټینه رولري چې مثال د ډزینه د نه کوي خو دغه شی داسې دی ته نه چټر لرله دا نیه حکم کړه دا بس صرف دا ویلي دي چې ډي آی جي صرف طرف نه ده خو دا خو د چیټ لږه څه خبره دوه نه بل ورځ چیټ رول شي چې منځینه ما پښه کوي به واغه نه کوي نه خو لکه داسې یو قانوني خبره چې کنه چې مثال یو دی ته قانوني دستاویز وي چا طرف نه یا بار طرف نه سو حکومت راغلی خدا دی دغه سه اوی حکم کړو بس رغه دو مفتی صاحب ډي آی جی صاحب چې کوم احکامات یا په سار سترګې دي دای د میش محترم ده او بل دا خو چې میش علما ده او باندې کوم چې دا ډېر مهمان نواز کوم ده تاسو ټول ته پاته ده دای د میش علما ده د علماستیوي میش قدر کوي خو تو واړی ای جی صاحب بدای و مهرباني کوي چې ته د علما غونډه استه چې بدمعش و زون نه جوړاوي افسر غونډه واسطه شي زون نه بلټا کړی نه جوړاوي او بیا د بيد مافي دغه ټکی چې زه کوم دا ډېر د زړه د درد او د غوسې نه کوم زه داسې په احترام سره دغه انسان ته نشو ژغېدی چې دی د مو په اسلامي شعار باندې دی پابندي لګوي په اسلامي ملک شي په اسلامي معاشره شي دا بانه خو ډېر په دین او په اسلام باندې مشاهیر ده نن یاو د وخت نه میش د وړیکولې نه دغه ډېر دینی ماحول لیدله ده او الله د دغسې جاري و ساري وساتي او دغه نه څه ختموی شي او نه د چا احکامات په داسې چلی شي او نه څه دا شمیشته شانه تسلیم کوي په لنډه ده دومه دا خبره
چې که یو حکم ته یو حکمنامه یو نوټیفیکیشن ته جاري کوې دا به عوامو ته څه داسې سبب خو وروښایي چې یاره په دغه سبب د وجې نه میش دغه شي باندې پابندي لګوي چې دغه د وجې نه دمره نقصانات جوړېږي. بیا هغه نقصانات ته میش ته بیان کا بیا میش په زړه باندې ولګېږي. او که چیرې تو په ذهن شه دغه یوه خبره وي او د دغه د وجې نه تو دغه احکامات کړي وي چې یاره خلکو ته تکلیف وي یا پکې ریشې چیرې کسان وي بیا هغه ته شور ورسي بیا خبره نشي اورېدلی بیا ګپینه شپینه متاثر کېږي. او مطلب دا چې که دغه د وجې نه ته ویې چې یاره عوامو ته تکلیف ده بیا عوامو ته خو د ډېرې شی نه تکلیف ته به دا باندې شي ډېر داسې شیونه دي چې زه په ګوتې ته ګڼه په د باندې شي په دغه بازار شي او په دغه کلي شي د زنې اډې دي د هغې نه عوامو ته تکلیف ته چې کوم سفید پوش او شریف خلک دي هغې ته تکلیف ته. په دغه بازار شي د شرابې اډې دي د هغې نه عوامو ته تکلیف ته. په دغه بازار شي د نشایونې اډې دي د هغې نه عوامو ته تکلیف ته. په دغه بازار شي نشه خرڅېږي او جوړېږي یا د هغې نه عوامو ته تکلیف ته. تر اوسه لیشکې د وردي پاور خو په هغه ځای شی استعمال کا چې کوم تو ته د سپینې پړکې ولیدل شي بعض به ته وایې چې دا خو ودره په دغې باندې ورځه د سپینې پړکې ول چې دي که نه دا شی دغه میش غوندې ګوننګورون وی په ملا باندې وي لوړ وي او انشاءالله چې اول زګور وی زه در نه خورم به هغې نه بعد دیې ته ورسېږي. دویمه خبره ده چې میږ بار بار دغه ریکویسټ کوي او مطالبه کوي مطالبه عاجزانه مطالبه کوي ته د میږ عزتمن یې میږ دا مطالبه کوي چې مه کوه داسې بېدیني او بېدینه احکامات مه کوه ما داسې نوټیفیکیشن کوه چې د هغې د وجې نه د بانې خلکو ته او د دې زړه ته تکلیف رسېږي د میږ علماوو ته تکلیف رسېږي د بانې عوامو علما ده په یو پیج باندې دي ته دغه سره ګوشیوی نه شئ. او که چیرې به ته دغه مزاج دی وي او دغه شی چلېږي بیا خو تو چې کوم داسې شی ټیم پسای دا وي د به ډېر ګرون شي. نو میژ کوي da pisat غنم چې ما کوه داسې ما کوه دغه عادتونه لوس اونسا دغه احکامات نه لوس اونسا ای البته جرایم پیشه افراد چې هغه خلاف ته څه قسم اکشن او خله میشو در سره د علما و در سره خو ته خپل تکړته په ایغ زوی شر وشایا او که به ایغ زوی نه تو ته صدا سه بل شای ملاو کېږي به زه د علما و ته صفه خبره کوم چې بنه را تو سه داسې کوي چې ځون پی کیه لیش کی خیر د تو سه د امر چای پانی ور کوي به دغه تقریرونه به تازود وي او چې به چای پانی یا نشه ور کوي او تقریر یا کوي به خود جرمدور خوشله نو ډي آی جی صاحب زه ډېر په معذرت سره دا خبره کوم چې دغه شی نه لوس ونسه